او بل یو حدیث کې راغلی دی، هغه ډیر د یری حدیث دی چې اولنې حساب د چا سره کیږي. حدیث کې راغلی دی او دغه داسې حدیث دی چا چې اورېدلې دی هغه جوړولې او هغه ایرولې دی، ولیکن موږ او تاسو ودیو غافل یو، زمونږ استاد زړونه کلک شوی دي، سترګې وچې شوی دي. که موږ او تاسو دغه حدیث ونه ایرولو او موږ کې ایره پیدا نکړه نو موږ به ګیله د ځان نه کوو، ځکه موږ قرآن له وخت نه دی ورکړی، دین له وخت نه دی ورکړی. ډېر د یری حدیث دی. دغه یو تابعی دی شفی ابن ماتع الأصبحي دا وی زی ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم مسجد ترانه مسجد نبوي جمعه ته رسول الله تلو او پات شوی وی جمعه ته چرانه وتلم وی فاذا انا برجل وچرانه وتم د یو کس سره مخامخ شوم، یو سړی ناس په جمعه کې قد اجتمع عليه الناس چې دا ټول خلق پر ټول صحابه پر ټول او دغه ځوان نبی ته پوښتنه کول، دغه سړی نه وي خيسته سړیو ته پوښتنه به کول د دین باره کې، هغه به جوابونه ورکول. وای زه ایران شم چې دا سړی به څوک وي؟ وای ما ته پوښتنه کوي یو کس نه چې من هذا الرجل، دا سړی څوک دی؟ وای ما ته ویل شو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم شاګرد دی، ابو هريره رضی الله عنه. دا ابو هريره چې دا حدیث دلته بیانوي. وای کله چې دا خبره ما ته وکړه فدنوت منه، وای زه ته ورورو نه نږدې کېدلم، خواته راتلم، وای حتی قعدت بین یدیه، تر دې پورې چې مخې له رانم او مخې ته کېناستلم او وهو يحدث الناس، او دې خلکو ته حدیث بیانول چې رسول الله داسې ویلي دی او فلانه حدیث داسې دی. ته پوس به چا وکړه هغې جواب به ورکړ. وای فلما سکت وخلا، تر هغې پورې ته زه ناست وم، تر دې پورې چې درس اخلاص کړ او دا شاګردان طالبان دا ته لاړ، چې کله لاړ ځان له شو. وای ما ته چې ته څوک یې؟ وای ما ته چې شفی ابن ماتع د اصبح د قبیلې نه راغلی مزه. وای ما ته ویل چې ته به ځې که نه دلته به ایسارې؟ وای ما ته ویل چې زه تاسو ایسار یم، یو کار مې دی درسره او ضرور کار مې دی درسره. وای ما ته ویل چې ته زما سره څه کار دی؟ کار راته ویوه. وای ما ورته ویل چې انشدک بحق وبحق، وای زه تا ته په هغه حق باندې چې په تا باندې د الله دی او په هغه حق باندې چې په تا باندې د اسلام دی، په دغه حق دله قسم در کوم چې ته ما ته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه، داسې حدیث چې تا د رسول الله نه اورېدلی، ځکه په دې کې یو زیمه یو تی او حدیث راته ویو. وای ما ته ابو هريره رضی الله عنه ویل چې لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای خامخا په دې کې دا ته یو حدیث وایم او داسې حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی، او په هذا البيت په دې جمعه کې ما ته رسول الله ویلی دی، د دې ستنو مابین کې ما ته رسول الله ویلی دی. وای زه حدیث وایم او ما كان فيه احد غیري وغیره، وای په دې جمعات کې چې ما ته رسول الله حدیث ویو، یو زوم او یو رسول الله نور څوک نو، ما ته ځان دا حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو. وای چې کله دا حدیث شروع کوو، وای ابو هريره یو جټکو والا او ابو هريره راولید او زوب شو بیهوش شو. وای پروت چې کله وښ کې راغی، وای ما ته ویل چې ناسي، وای ما ته چې و ناس دی ما، وای بیا ته ویل چې لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم في هذا البيت، وای خامخا زه حدیث ویم چې ما ته رسول الله بیان کړی دی په دې کوټه کې او په دې کور کې، او ما كان فيه احد غیري وغیره، په دې کې د رسول الله سره یو زوم او یو رسول الله دو په دو چې دا حدیث ما ته ویو. وای کله چې حدیث شروع کوو وای به زوب شو به ولیدا. وای ما ویل چې دا مسکین مې اسه په عذاب کې دا غریب چې دا بتره د دې نه مسله ته پوښ کو، چې کله به وښ کراغه ثم افاق براجک شو. وای حدیث شروع کو استلګونی ولې او حدیث بیانو. وای ویل چې کله د قیامت ورشي ان الله تبارک وتعالى، وای الله رب العالمین د قیامت ورځ باندې الله رب العالمین قیامت تر اكوشي، د قیامت ورځ باندې الله رب العالمین به قیامت تراشي څه د فارا چې د دې بندگانو مابین کې حساب وکي، او تبع امت اني چې دا به جاثیا په ګوند باندې به پروتي په مخه به پروتي، په دغه ټیم کې به الله رب العالمین راشه د قیامت ورځ باندې. او فاول من يدعى يوم